بسم الله الرحمن الرحیم. د کورونري ارتري ډیزیز نن دریم لیکچر ده. ventricular septal rupture باندې به وغږیږو. نو په یو انفارکشن مریض کې څه نوی مرمر پیدا شي، نو هغه مرمر کې د سی ټي ایویس رپچري، پاپیلری مسل رپچري، صحیح، او یا ډسفنکشن پیریکاردیال رابي، الویوتی ابستراکشن او یا فری وال رپچري. دغه هغه اسباب دي چې په یو انفارکشن مریض کې نوې نفخه پیدا کوي. هغه ملوسته و، هغه د فری وال رپچر او سیدو انیوریزم لیکچر و، هغه ملوسته و. نو بیا به ریویو کوو، به ګورو چې کوم یو کپات هغه به بیا وګورو. که چیرې انټرونټریکولر سپټم په انفارکشن اخته شي او انفارکشن سایز هم کوچنی، موږ تاسو ویل چې ټول رپچرونه په اولو ورځو کې پیدا کیږي، په ښځو کې ډېري او په سمال سایز انفارکشن کې ډېري. صحیح، که چیرې یو سمال سایز انفارکشن دلته رپچر واقع شي، رپچر د ventricular septal defect سره کنجینیتال ventricular septal defect دی. هغې کې توپیر په دې کې دی چې په کنجینیتال ventricular septal defect کې دغه فلوس دوامداره د دې جنزي اخواته دغه څنډې سولهیي ورته داسې څنډې سولهیي دغه څنډې لږې کوجینیک کېږي، زخامات پیدا کوي، داسې صاف کېږي په حساب یو اندازه. صحیح، دې ته تی ارتفاکت وایي. صحیح، داسې تی ارتفاکت دې ته وایي. دا په کنجینیتال انومالیګانو کې داسې هم په ایز ډي کې هم په ویز ډي کې دا فلوس دوامداره دلته تیریږي، نو دلته دا څنډې کوجینیک کېږي. صحیح، د مایوکاردل انفارکشن په بیس کې چې کوم رپچر واقع کېږي هغه غیر منظم شکل لري. هغه داسې غیر منظم شکل لري، لکه یو ټوټه داسې شکولې که نه چیرې کړي دي، نو هغه غیر منظمه وش کېږي. داسې یو غیر منظمه ویز ډي ده. نو دلته هم لکه په فری وال کې چې الکترومیکانیکل ډسوسیشن و، د دغه قسمه ترمنځ او د دې برخې ترمنځ یو هماهنګه حرکت نشته ده چې یو ځای حرکت وکړي دواړه. صحیح، دلته هم دغه جي کې یو جدا یو خواته ځي، دا برخه د سپټوم یو خواته حرکت کوي، دا بله خوا یو د بل سره کوم ارتباط نه لري. داسې نه ده چې دواړه په یو ځای باندې حرکت وکړي، سیستول کې داسې راسي، دیستول کې هسې لاړ شي. دلته د سیشن رامنځته کېږي. مریض کې به نوې نفخه واورئ او مریض ته چې ایکو کوي، په ایکو کې به دلته فلو وګورئ چې دې ځای نه څنګه تېرېږي، هغې خواته دلته څنګه فلو تېرېږي، دا فلو به وګورئ. خو دغه رپچر چې ده داسې غیر منظم رپچر ده. ډېر وخت سړی فیل کېږي چې دلته هغه فلو وګورئ چې څنګه د دې وینټریکل هسې تېرېږي. مثلا یو مریضو ventricular septal rupture ورکړی و، دلته دې ځای کې رپچر و، داسې ډېر وخت کالر دوپلر هم دلته اچولی وي چې فلو وګورو چې د دې ځای نه باید هسې تېرې شي، داسې کومه فلو پیدا نه کړله. بیا وروسته چې ډېر دقت هم وکړو، داسې سوی و، دغه رپچر خو دلته ښکارېده په 2D ایکو کې، دلته ښکارېده. دلته یو برخه د انټرونټریکولر سپټوم رپچر نه و کړی، دا داسې راغلی وه. صحیح، دا شق داسې تللی و، داسې دغه جي کې راوتی و، بیرته یو تیار اجرا کړی و، لکه ډایزیکشن غوندې که نه. نو وینه دلته داسې راتلله، دلته نه راوتله. بیا وروسته هم چې تعقیب کړله، دا وینه داسې تلله، دغه جي نه راوتله. دا یو لکه کنجینیتال وی ایچ ډي غوندې چې هلته ډېر واضح ښکارېږي چې فلو څنګه ده. دلته هم هغسې واضح ښکاري، خو ځینې وخت داسې مشکل سره سړی مواجه کېږي چې هغه شق غیر منظمي
او ته واضح ونه شي کړلای سي هغه فلو پیدا کیسي فلو څنګه د دې جنزي اخواته صحیح نو په هر حالت منګه تاسو باید په کالر دوپلر کې د فلو پیدا کو چې د لیفت وینټریکل نه رائټ وینټریکل ته فلو روانه ده بل دې مریض کې باید رائټ وینټریکل رائټ اتریوم د فتن ډیر دی لیټ دلته حجم زیاتیږي او حجم سي زیات څه الته د حجم سي پلمونري ارتریت ته راځي نو پلمونري هایپرټنشن رامنځته کیږي صحیح سه پلمونري هایپرټنشن رامنځته سه نو د پلمونري هایپرټنشن په وړاندې هارت شکل باندې رائټ وینټریکل دایلیټ کیږي صحیح نو دا وینټریکل سګوري رائټ وینټریکل دایلیټ سی بیا رائټ وینټریکل دایلیټ څه ترکاس پکشيږي پس به ریګار رامنځته کیږي رائټ اتروم به دایلیټ کیږي نو په دې مریضانو کې داسې یو دایلیټ رائټ وینټریکل ګورو دلته غتیار ګورو او وینټریکول سپټم څه ده د سیشن لري دا مثلا رابچر د سې دلته رامنځته شوی ده او د فلو د سې څنګه ده د وینټریکل نه رائټ وینټریکل ته روانه ده د پاتوفیزیولوژي کې چې د کانجینیټل امراض ولولي په وینټریکولر سپټل ډیفیکټ کې لیفت وینټریکل ډیر دایلیټ کیږي نظر رائټ وینټریکل ته رائټ وینټریکل هغه وخت دایلیټ کیږي چې پلمونري هایپرټنشن رامنځته شي خو دلته اکثرا د فلو دومره ډیری چې پلمونري پریشر د فتن پسې ورزياتيږي بیا نو رائټ وینټریکل دایلیټ کیږي نو خپل دغه حجم چې د دې لیفت وینټریکل نه رائټ وینټریکل ته ځي دا حجم رائټ وینټریکل زر نشي دایلیټولای په دې سه دا حجم په سیستول کې دلته ورځي او په سیستول کې رائټ وینټریکل په سیستول حالت کې ده پلمونري والف خلاص ده دا سه دلته راغله دلته د فشار لاندې راولي راسن پلمونري ارتریټیزي کنه دلته توقف نه کوي دلته سه توقف ونه کوي رائټ وینټریکل نه دایلیټ کیږي نو دا رائټ وینټریکل زر دایلیټ کیږي خو د پلمونري هایپرټنشن له وجې نه دایلیټ کیږي دلته اوس په دې مریض کې ګوري اصلا د رائټ وینټریکل دایلیټیشن دومره ډیر نه ده لکه د لیفت وینټریکل سره دایلیټ شوی ده خو چې په دقت سره وکتل شي بیا سړی نه غلطیږي اکثرا په ویزډي کې لیفت ساید دایلیټ کیږي په حقیقت کې دا کانجینیټل او ټول اکوایرډ کې هم داسې ده خو کانجینیټل کې داسې فلو دلته لګي کنه فلو لګي او په انفارکشن مریض کې دلته د فتن یو ډیر حجم دلته راځي رائټ وینټریکل ته پلمونري پریشر د فتن لوړوي نو دغه لپاره رائټ وینټریکل زر دایلیټ کیږي اکه او دلته په نظر سایز د انفارکشن ته یو خزه ولا یا کالنه څومره کالنه ولا دغه قسمت نازک وو داسې دلته یو کوچنی جیټ درلوده دومره ویزډي وو خو ډېر کوچنی وو 2 کال 3 کال مخکې انفارکشن تیر کړی وو خو ډېر کوچنی وو دا لا دومره نه وسوي چې رائټ وینټریکل دایلیټ کی او پلمونري هایپرټنشن رامنځته کی کنه دا لا دومره نه وسوي کنه شنت ډېر کوچنی خو شنت سایز فرق لري سره څنګه نو د سلوای جوړ د وړ شي خبر چې ولې کارونه کورونري مایترال ریګورجیټیشن په کورونري ارتري کې کنه دا څلور ریلیټ دي چې مایترال ریګورجیټیشن په انفارکشن مریضانو کې رامنځته کیږي یا به انولوس دایلیټي یا په پیلر مسال ډسفنکشن یا به رابچاري او یا به سیستالیک انټیرور موشن اف انټیرور مایترال لیفلیټي صحیح د انفارکشن مریض څه ده ځینې وخت داسې کېږي چې دغه اپیکس انفارکت شي
اپیکس انفارکشن پیدا که اپیکس کیږي دایلیت. داسې یو انیوریزم را پیدا کوي. صحیح انیوریزم پیدا کوي. په بوتین کې ډېری وخت داسې کېږي چې یو برخه سیستول نشي کولی، دا نور برخې بیا کوشش کوي چې د هغې حرکات معاوضه کړي، د هغې وظیفه په خپله غاړه واخلي. صحیح مثلا دا برخه سیستول نشي کولی یا کینیتیک ده، دا قسمت غواړي چې ښه سیستول وکړي، نو داسې انفارکت دي، داسې به نازکي. د دې برخې د بازل برخې کانتراکشن هم ښه ده، ضخامت هم ښه ده. صحیح دا برخه سیستول نشي کولی، دا برخه ښه قوي سیستول کوي، د دې وظیفه معاوضه کوي. صحیح داسې قوي سیستول وکړي، دا جدار سره نږدې کېږي، دلته یو تر بله لګېږي، نږدې تقریبا ډېر سره نږدې کېږي. کومه وینه چې د اپیکس نه داسې را روانه ده چې دې ځای نه تېرې شي، د دې فلو په مقابل کې یو مانع جوړوي. صحیح دا جدار چې سره نږدې سول، دلته څه شی کېږي؟ سرعت زیاتېږي. مثلا د سیستول په حالت کې وګورو، دا چې داسې سي، دا داسې راشي. صحیح دلته تضایق پیدا کېږي، تضایق ساحې نه چې وینه تېرېږي، نو دلته به سرعت زیات شي. صحیح سرعت یې زیاتېږي. نو د وینچوري افیکټ داسې وایي چې هر شی چې ډېر سرعت ولري، د خپل تر شا کوم شیان چې دي هغه ځان پسې کشوي. لکه یو موټر چې ډېر په سرعت سره رواني، د سړک څنګ ته چې کوم کاغذ یا پلاستیک یو شی پروت وي، هغه پسې ځان پسې کشوي داسې که نه. نو دلته چې سرعت ډېر څه، دغه وینه چې ډېر سرعت لري، د دې شا کې هر شی چې دي هغه ځان پسې راکشوي. نو چې دلته د دې تر شا پورې انتیرور لیفلیت د مایترال ده، د پوستیرور لیفلیت مثلا. صحیح او دلته پاپیلري مسال او خرده تندینې دي. صحیح دغه اجزاوې ځان پسې کشوي. چې ځان پسې کش کړه، دا لیفلیت د انتیرور لیفلیت د دې په عوض باندې چې دلته تړلی، دا شاته ځي. دی چې ځان پسې کش کړه، د ابستراکشن تم کېږي، مکمله تضایق پیدا کوي. چې دلته دا لیفلیت اخواته کش څه، دا وینه داسې نه ځي، داسې راځي، وزین خواته ریګرش کوي. صحیح نو دا یو علت ده د مایترال ریګورجیټیشن، چې دې ته موږ تاسې وایي سیستالیک انتیرور موشن اف د انتیرور مایترال لیفلیت. انتیرور مایترال لیفلیت انتیرور خواته بې ځایه څه، دا نو په پلکس کې داسې لږ واضح ښکارېږي. دا په هایپرتروفیک کاردیومایوپاتي کې تقریبا همداسې یو شی ده. دا اوس مثلا که انټروینټریکول سپټم وي، دلته هایپرتروفي ډېره وي، دلته بیا دا قسمت هم کانتراکشن وکړي، دلته ساحه تنګېږي. ساحه چې تنګه شوه، د دې تنګې ساحې نه چې وینه تېرېږي، ډېر په سرعت سره تېرېږي. چې په سرعت سره تېره شوله، دغه لیفلیت بې ځایه کېږي، د دې ځای نه داسې ځي. چې داسې لاړ انتیرور خواته، صحیح انتیرور لیفلیت انتیرور موشن وکړه، اخواته ولاړ، دلته جې خالي څه وینه ریګرش کوي، دې خواته راځي، وینه داسې راځي وزین خواته. صحیح دا یو علت دی د ریګورجیټیشن په اپیکل بالونینګ سندروم کې، چې زیاتره په انفارکشن کې رامنځته کېږي. صحیح دویم علت د مایترال ریګورجیټیشن چې ده، هغه پاپیلري مسل رپچر یا ډسفنکشن ده.
خورده تندینې دي پاپیلري مسل ده. دا هم دلته یو بل پاپیلري مسل. د پاپیلري مسل وظیفه دا ده چې دلته کله سیستول کیږي دا لیفلیت باید وتړل شي. د سیستول په وخت کې چې لیفلیت تړل کیږي دغه پاپیلري مسل دا لیفلیت داسې رانیسي چې وزین خواته رانشي. صحیح. اصل کې خو د قلب منظره که رسم کو داسې لږ سړی واضح پې باندې پوهېږي. اوس مثلا دا لیفلیتونه دي دلته خورده تندینې او پاپیلري مسل دي. مثلا داسې لیفلیت وتړل څه دغه پاپیلري مسل او خورده تندینې چې دي د سیستول په وخت کې دا لیفلیت داسې راټینګ نیسي چې وزین خواته ولاړ نشي. صحیح. که چیرې دغه جدار انفارکشن ولري یا اسکیمي باندې اخته وي دا برخه او دې سره د پاپیلري مسل اروام خراب شي. صحیح. نو پاپیلري مسل چې اسکیمي باندې اخته شي بیا خپل قوت له لاسه ورکوي. صحیح. خپل قوت یې له لاسه ورکړه دلته چې سیستول وکړي نو دا خو دا لیفلیت نشي راټینګولی. لیفلیت ترې نه ځي وزین خواته. صحیح. دا لیفلیت نشي راټینګولی دا لیفلیت وزین خواته راځي. چې وزین خواته راغی دا لیفلیت په خپل ځای ده دلته ریګارډ رامنځته کړي. او بالکل. نو دا لیفلیت اصلا خو دا دو لیفلیت داسې باید په یو ځای سره ودرېږي. صحیح ده. بند شي داسې. نو دا یو لیفلیت چې پاپیلري مسل ضعیفه دي نو هغه ترې خوشي کېږي چې دلته راخوشي چې دلته فوهه پیدا کېږي ریګارډ لپاره زمینه مساعده کېږي. صحیح. نو دې ته فلای لیفلیت وایي. دا یو لیفلیت په خپل چوکاټ کې ودرېږي دا بل نه ودرېږي داخل بیرون ته ځي. دا فلای لیفلیت د پاپیلري مسل ډسفنکشن له وجې نه رامنځته کېږي. په پاپیلري مسل رپچر کې تقریبا همدغسې یو مشکل ده. نو ډسفنکشن کې خو به دا مشکل کمی که چیرې دغه پاپیلري مسل رپچر وکړي داسې دلته رپچر وکړي دلته چې رپچر وکړه دغه پاپیلري مسل دې خواته په دې جدار پورې راټولیږي. دا پاپیلري مسل چې ده په دې لیفلیت پورې داسې پاتې کېږي. اوس نو داسې آزاد حرکت لري. مثلا دا لیفلیت ده دا پاپیلري مسل پې پاتې شي که نه دا پاپیلري مسل داسې آزاد حرکت لري. کله وزین خواته کله بوتین خواته داسې لکه دغه د ګاډیو لپاره قمچي نسي ده که نه داسې آزاد حرکت لري. دغه دا پاپیلري مسل چې دلته پاتې ده په دې چې دې جنې خو ارتکاز وشکېده که نه. اوس نو په لیفلیت پورې یو جسم ګوري چې داسې آزاد حرکت لري کله داسې وزین خوا راځي کله بوتین خواته ځي یو آزاد حرکت لري. نو دا پاپیلري مسل رپچر ده دلته تمادیش کېدلی ده نشته. نو پاپیلري مسل رپچر یا کمپلیټي یا پارشیالي. په پارشیال کې کېدی شي چې دغه یو څنډه نښتي مثلا دې برخه رپچر کړې ده دغه برخه لا شته ده. صحیح. دا شته ده. نو په دې پارشیال رپچر کې مثلا دغه ځای رپچر کړی ده دې جن را جدا شوی ده. دلته ګورئ چې دلته یو څه عضله د دې جن را شکېدلې ده را جدا شوی ده خو دلته یو قسمت کې کېدی شي بند دی. بیا دغه قسمت ډېر نازکه ده دومره قوت نه لري چې د لیفلیت ونیسي. بیا هم دلته فلای لیفلیت او پرولپس دا شیان را پیدا کېږي. د لیفلیت دلته نه ودرېږي وړاندې راځي بیا ریګورجیټیشن رامنځته کېږي. نو په پاپیلري مسل رپچر کې او ډسفنکشن کې میترال ریګارجي خو په ډسفنکشن کې کم ریګارجي په دې چې یو څه یې رانیسي که نه او په رپچر کې بیا سیویر ریګورجیټیشن لري. دفتن بیا ګوري چې لفتاتروم دفتن دایلیت څه لفنتریکل دفتن دایلیت کېږي ورسره. نو دا عاجله جراحي غواړي په دې چې دا مریضان بیا شاک ته پرون دي که نه بوتینسي سیستول کوي دلته په اورتا کې فشار جیګ ده بوتینسي سیستول کوي دلته فشار مثلا دیاستولیک اتیا ده
دلته فشار په وزن کې 10 ده نو د پوتنسي سیستولو کې لږ وینه د سیزي ډیره د سي راځي وزن خاطر ستروک ولیوم کمیږي ستروک ولیوم چې کم سمري شاک ته ځي انستیبل هیمودینامیک جوړی سي نو دغه لپاره دا عاجل جراحي غوړي پاپیلری مسل رابچر سي او دیس فنکشن خو په کارا سي اسکیمی دغه سره خپل جوړی کی سره سي دا دوه علت نور دي د مایترال ریګورجیټیشن او بل دا د سي کله ریموډیلینګ رامنځته سي بوتین د اسکیمی لوجنه سفیریکال شیپ غوړه کی بوتین ډیر دایلیسی دا لیفلیت به دی لیفلیت نه رسیږي سی لیفلیتونه یو بل ته ونه رسیدل دلته ریګارج رامنځته کیږي د وینه بیرته وزن تر روانه وي دا هغه څلورم علت د ریګورجیټیشن مایترال ریګارج دا پاپیلری مسل رابچر خو یو شی سیده دغه انتیرو لاترال پاپیلری مسل سیده دا خو یو پوستیرو میډیال پاپیلری مسل ده چې پوستیرو لیفلیت پورې نښتې ده او یو انتیرو لاترال پاپیلری مسل ده چې دا په انتیرو لیفلیت پورې ارتکاز لري د انتیرو لاترال پاپیلری مسل دوال سپلای ده دوه شریانه لري چې دا سپلای کوي یو انتیرور ډیسندینګ ارتری ده چې هغه دیاګونال ارتری نه ورځي لکه سیروا او یو د سرکمفلکس ارتری نه ورځي یروا دوه شریانه دا یروا اخلي د پوستیرومیډیال پاپیلری مسل سیده دا یوازې د رایټ کورونری ارتری نه یروا اخلي نو دلته رابچرونه ډیر دي نظر انتیرولاترال پاپیلری مسل ته تقریبا دلته شپږ لاس چانده رابچرونه ډیر دي خو د دې رابچرونه اکثرا د سترګو نه لرې پاتې کیږي د دې لپاره چې د غزاله دلته په یکو کې ډیره لنډه ښکاریږي دې ته سړی ډیر پام نه کوي دلته ګورو چې ریګر شته ده مایترال ریګورجیټیشن شته که نه وایي د اسکیمي له وجې ده خو بیا لږ دقت وکړي بیا رابچارو ډسفنکشن دا شیان په خپله لیدل کیږي چې تام رابچر ده یا پارشیل ده سره کم ده نو په پوستیرومیډیال پاپیلری مسل کې رابچرونه ډیر دي د اکوټ ډینامیک لیفینټریکل آوټفلو ابستراکشن مخکې ویل چې څنګه ده پیریکارډیل افیوژن په انفارکشن کې لږ رامنځته کیږي د انفارکشن په دې څو ورځو کې کېدای شي موږ تاسو یو پیریکارډیل رب واورو په اکثره مریضانو کې صحیح هغه په ترانسمورل انفارکشن کې راځي په سب اندوکاردیل کې نه راځي اوس دلته که مایوکارد وګورو او د دې په سر باندې ایپیکارد ده صحیح ستا قلب یې هاته کړی ده او د پریتل پیریکارد داسې راغلی صحیح نو دغه ایپیکارد څه ده دا خو د پیریکارد یو جز ده که نه که چیرې سب اندوکاردیل انفارکشن سب اندوکاردیل کې دومره د انفارکشن دې برخه کې ده دا خواته جوړ ده دې کې پیریکاردایټس رامنځته کیږي خو په ترانسمورل انفارکشن کې چې دغه جدار مکمله انفارکت چې دا مکمله انفارکت دغه ایپیکاردم ځان سره نیسي صحیح ایپیکاردم التهاب کې ورداخليږي صحیح ده اچې ته سینکروز التهابي پروسه مغلطه څنډو کې رافعاله کیږي صحیح نو دلته تخریشات رامنځته کیږي په دې ایپیکارد باندې چې د پیریکارد یوه برخه ده دغه تخریشات چې رامنځته شي نظر دې ته چې څومره ډیر دي هغومره به پاتالوژي ډیری که چیرې لږ ساحه یو په همدغه ساحه کې دغه پریتل پیریکارد چې د ایپیکارد سره دلته لګیږي یو رب به پیدا کی بیا وروسته به ورک شي صحیح او که چیرې دغه التهاب ډیره برخه یعنې انفارکشن ډیره ساحه نیولي بیا کیدای شي چې دغه التهابي پیریکارد لږ لږ نم وکړي لږ ترانزودات مایع ډیر شي دلته
نو بیا کېدای شي یو پیریکارډیل افیوژن رامنځته شي، یو مینیمل پیریکارډیل افیوژن صحیح دا د ترانسمورال انفارکشن کې ده. تامپونات معمول نه ده دومره چې ډېر افیوژن رامنځته شي او دا یو مودریټ پیریکارډیل افیوژن یا سیویر پیریکارډیل افیوژن ډېر معمول نه ده، ډېر لږ مایع دلته راټولیږي او بیرته بیا خپله رشف کېږي که نه. خو تامپونات هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته راپچر رامنځته شي، چې راپچر رامنځته شي دلته بیا ډېره مایع راځي، بیا دفتن مریض تامپونات ته ځي ډېر ژر په دقایقو کې مریض تامپوناتو ته رواني. نو تامپونات معمول نه ده، مودریټ افیوژن په انفارکشن مریض کې معمول نه ده، یوازې مینیمل پیریکارډیل افیوژن کېدای شي چې دلته رامنځته شي. دغه افیوژن داسې ایکوجینیک افیوژن ده، زیاتره وینه داسې د رپچر له وجې نه رامنځته شوې ده. ترو وینټریکولر انیوریزم او سیودو وینټریکولر انیوریزم هم هغه ورځې په هارت فیلر برخه کې وویلې. نو که چیرې د قلب منظره داسې رسم کو اوس مثلا دا چپ بوتین ده د دغه اپیکس انیوریزم وکړو، دلته وبولئ چې اورټیک والف ده او اسندنګ اورټا ده صحیح، د دې ځای نه منشا اخیستې ده او د دې ترڅنګ دلته مایترال والف ده. دغه برخه انفارکشن وکړه دا په قرار شاته ځي انیوریزم جوړوي. انیوریزم موږ تاسو دې حالت ته وایو چې یو سیګمنټ د نارمل جیومټري نه شاته وځي، نه په سیستول کې نه په دیاستول کې خپل ځای ته رانشي، عمل د دې باندې پاتې شي. نو اپیکس ډېر په انیوریزم مخته کېږي چې په انیوریزم مخته څه دلته خطر د تروم جوړېدو ډېر ده دې ساحه کې، چې ډېر تروم جوړ شي صحیح ترومبسونه. هغه د دې لپاره چې دغه کومه وینه چې د اوزاین نه بوتین ته را داخلیږي، دا مثلا لیفت اتریوم دا لیفت ventricle، د اوزاین نه بوتین ته وینه را داخل سوله، دغه اپیکس باید سیستول وکړي، دا وینه داسې ټیله کړي دې خواته اورټا ته یې وغورځوي، اورټا د میترال څنګ ته ده دلته صحیح. نو که چیرې دلته معاصره کانټراکشن نه وي دلته سلو فلو پیدا کېږي، وینه په قراره ګرځي، وینه چې په قراره وګرځي دلته کلاټ تشکل کوي صحیح. نو د ترومبس د جوړېدو لپاره هغه درې مسایل زمیني دي، یو که هایپر کوګولیبل سټیټ رامنځته وي، یو که د وینې جریان ډېر ورو وي سلو فلو وي او ستازي شي که نه، او یو دا داسې انجري په اندوکارد کې که نه انټیماک انجري. نو دلته انجري خو رامنځته شوې ده صحیح، سلو فلو هم شته، نو دلته کلاټ ډېر تشکل کوي. په داخله کتابو کې لیکي چې انټیرور ایکستنسیو انټیرور مایوکاردل انفارکشن کې تاسو لانګ ټرم انټیکواګولانت ورکوي صحیح. خو ایکو کې څه ده، ایکو کې دلته چې موږ کله اپیکس وګورو چې انیوریزم یې کړی ده، نو دغه مریضانو ته وایي چې دا ډېر مساعد دي تروم تشکل ته، دې ته لانګ ټرم انټیکواګولیشن ورکوي. په ای سی جي کې دغه اپیکس هم څه ده، همدغه د انټیرور لیدونه دي چې د دې انفارکشن بیانوي که نه، اما ویډیو او ویډري دي دلته چې اپیکس ښیي درته که نه. نو هغه موږ په ای سی جي کې چې ګورو انټیرور وال انفارکشن ورته وایو که نه. نو اپیکس ډېر خطرناکه ده انفارکشن او ډېر زر انیوریزم ته ځي. که چیرې دلته اوس داسې وبولئ چې د ټو چمبر ویو ده، اپیکس جوړ ده دغه انټیرور وال ده صحیح، انټیرور وال ده دغه انفارکشن وکړو، انفارکشن یې څه وکړو
دلته تروم مشکل داسې جوړ سي په دې سي د وینې سي راځي دلته اپیکس خواته راځي دلته ډنډېږي که نه دلته ستاسو مشکل د سره رامنځته سي نو د هغې لپاره دغه مکمله انټیریوروال سي ده دې کې چانس د تروم تشکل کم ده او که دلته انفیرور کې لا لږ چانس ډېر ده په دې سي هغه لږ لاندې ده که نه انټیریور خو دلته له پاسه ده نو دلته به چانس ډېر خو ډېر چانس د تروم د تشکل ده هغه دلته ده په اپیکس کې کله چې ایکو کې ولیدل سي چې اپیکس اکینیټیک ده نو باید تدابیر ونیول سي د لانګ ترم انټي کواګولیشن باندې یعنی په تنه په انټي پلاتلیټ باندې د دې چاره نه کېږي کېدای سي تروم تشکل وکړي صحیح تروم چې جوړیږي اول ډېر داسې یو خیره شکل وي چې ښه نه ښکارېږي که نه د مایوکارد نه ایکوجینیسیټي کمه وي بیا وروسته کرا زیاتېږي د مایوکارد سره یو وخت ایکوجینیسیټي یو شان کېږي که وخت پې ډېر تېر سي بیا د دې تروم کالسیفای کېږي د دې ایکوجینیسیټي د مایوکارد نه ډېرېږي صحیح نو چېرته چې سلو فلو وي هلته باید وګورو چې تروم تشکل کړی که نه اول کېدای سي چې لکه یو خاص یو پاڼه د ویالې څنګ ته چې بنده پاتې داسې په حرکت کې خوځېږي تروم هغسې حالت کې تشکل کوي نه وایي چې تشکل کوي نو دلته کېدای شي یو دغسې تار غوندې یو کتله او محرکه یي هملته خوځېږي صحیح تروم داسې شکل ولري کېدای شي چې داسې مدوري کېدای شي داسې یو فلپی داسې مکمله دلته نښته وي صحیح مختلفې انواع لري خو دغه جدار موږ تاسې تعقیبوو چې جدار کومه خواته تللی ده د جدار په منځ کې چې شی راځي زیاتره هغه ترومبسونه دي هغه چېرته چې اکینیزیا وي صحیح دغه برخه اکینیټیک ده تقلص نشي کولی موږ تاسې دغه جدار داسې تعقیبوو چې څنګه تللی ده مثلا دا د موږ تاسې جدار ده داسې راغلی ده صحیح اوس نو دغه جدار چې ته تعقیبوې داسې تللی ده که چیرې دلته یو اضافي کتله وي نو دا بیا ترومبس ده جدار خو وینې چې داسې تللی ده صحیح دلته یو اضافي کتله ده دا تروم ده هغه ترومبسونه چې داسې غټ دي فکس دي په جدار پورې دا زیاتره امبولي نه ورکوي هغه ډېر نازکه ترومبسونه چې دلته یوه ساقه ولري او دلته داسې راځوړند دي دغه زیاتره کېدای شي دیج نه قطع شي امبولي ورکوي صحیح دا په ټوډي کې او په ټوډي کې کتل کېږي کانټرس مواد نشته چې د جدار نه دا بیل کوي خو کانټراست موږ تاسې هغه وخت مریض ته زرقوو چې د لیفت ventricle ماس کوم تومور د هغې سره د ترومبس تشخیص تفریقي وکړو که چیرې دا تومور نو کانټراست مواد هم چې ورزرق کړل هغه کرونري ارتري ته ځي د کتلې ته ورداخلیږي دا کانټراست مواد کتله به ایکوجینیک ښکاره سي او که چیرې تروم وي تروم ته بیا هغه کثیفه مواد نه ورداخلیږي او یا نه لري نو د هغې لپاره دا تیاره پاتې کېږي کانټراست د هغې لپاره کارول نور اکثر نه ښکارېږي یو جدار چې اکینیټیکي تقلص ونه لري په منځ کې یو اضافي شی پروت وي خامخا تروم ده دا وګورئ دا قسمت اکینیټیک دی د دې جدارونو بعض قسمتونه ښه دي تقلص که نه په دلته انفیرور بازل سیګمنټ وګورئ دلته هم انیوریزم را جوړ شوی دلته هم خطر د تشکل د ترومبوز شته ده صحیح د قلب که وګورو دا انټیریور وال ده صحیح قلب خو داسې پروت ده دا انفیرور وال ده دا که کینیټیک سي دلته د دې شاته وینه نشي ودرېدلی خو یا به لاندې ولېږي یا اپیکس ته یا به پوستر کې خو دلته که انفیرور وال اکینیټیک سي او انیوریزم جوړ کړي دلته بیا تشکل د ترومبوز ډېر ده
او اپیکس کې نظر دی انټیریور وال ته. دا هغه نیوریزمونه دي چې څنګه دي دلته ګورئ دا جدار داسې تللی ده دلته یو اضافي کتله ده نو دا خامخا تروم ده نو د ایکوجینستي تقریبا د مایوکارد سره لږ څه توپیر نه لري. مثلا دلته مشکله باندې تفریق کېږي د جدار سره دا جدار داسې نری تللی ده هغسې دلته ګورئ دلته یو اضافي کتله ده چې هغه ترومبس ده. دغه کورونري ارتري په شروع کې قطر ډیر ده چې څومره دستال ځي هغومره قطر کمیږي. صحیح دا مثلا سرکمفلکس ارتري چې څومره لرې ځي قطر د شریان کمیږي. اوس که چیرې په یو مریض باندې سترس حالت راځي یا عملیات کېږي یا یو ډېر غمجن حالت ورته پیدا شوی ده د فتن د یو شدید سترس لاندې راغی هلته کتیکولامین افرازیږي چې کتیکولامین افراز شول نو سپازم رامنځته کېږي د شریانو. صحیح سپازم چې رامنځته شو دغه شریان دلته قطر کم ده که نه داسې سپازم وکړي دا جدار په دې جدار پورې لګېږي دلته فلو بیخي بندېږي. صحیح دغه قسمت که سپازم وکړي دا جدار به دلته راسي دا بل جدار به دلته راسي دلته بیا هم منځ کې فاصله شته داسې وینه تېره شي ترېنه. صحیح نو د هغه دستال قسمتونو فلو خرابېږي. مثلا که دلته دا کورونري ارتري د انټیرو ډسندنګ ده صحیح دلته قطر ډیر ده دلته قرار کم شوی ده اپیکس خواته سیزي بیخي کم شوی ده. نو شدید استرس حالتو کې ام اسکیمیا من فرکشن کې دې رامنځته شي نو هغه زیاتره په دې اپیکس کې رامنځته کېږي. دلته د قطر د شریان لوی ده سپازم سي دومره شریان د سپازم کې دومره کېږي. صحیح نو بیا فلو په شته ده دلته دغه قسمتونه ایروانه خرابېږي دغه دې خواته سي ده د اپیکس خواته د دې ایروا خرابېږي ایروا یې خرابه شوله هغه کینیټیک کېږي په انفرکشن اخته کېږي چې اکینیټیک څه ضعیفه کېږي. صحیح دلته کورونري ارتري راغلی ده داسې صحیح دلته قطر ډېر ده دې خواته کم شوی ده داسې دلته ورو ورو قطر کم شوی نو داسې سپازم وکړي د دغه دا جدارونه یو په بله لګېږي دلته فلو دغه جینه خواته قطع شوله فلو چې قطع شوله دا قسمت ټول انفرکشن کوي اکینیټیک کېږي. صحیح یو شدید سترس کې چې دا سترس لږ دوام وکړي که نه داسې یو دمې نه چې یو چیشي نه وډار سي دفتن او بیرته راحت سي کنه په یو 2 دقیقو کې بیرته راحت داسې یو شدید سترس مثلا یو څوک د مرګ سره دفتن مواجه سي صحیح یو انفجار یو شي سره مواجه سي او جنگ د الته د سترس حالت لاندې د اوس به مړ کېږم اوس به مړ کېږم صحیح د خپل کلمې الګ دوامدار شي کنه او یا چا د خپل د فامیل وځ وای لاس ورکړي د فتن یو غږ په باندې کېږي کنه تر هغه سي د رویت آرام کېږي وخت غواړي نو دا قسمت ضعیفه سه سیستول به نشي کولای کینیټیکس سیستول نشي کولای دغه برخه خو کانټراکشن قوي ده د دې برخه دا خو کانټراکشن کولای شي د دې کانټراکشن سم ده د دې کانټراکشن سم نه ده نو داسې کانټراکشن کوي دلته فشار جګي په بدن کې فشار سجیک څه د قسمت ضعیفه ده کرا شاته شي نو یو وخت مریض ګوري سي مریض درته راځي ل اپیکل انیوریزم سره
داسې حالت سره اپیکس ګوري بالون جوړ شوی ده اپیکل بالونینګ سندروم صحیح یا دې ته وایي تاکوتسوبو سندروم تاکوتسوبو دغه اکتوپس ده دا یو بحري حیوان ده یو کوچنی حیوان ده چې ده چینایانو جاپانانو د خوراک لپاره رانیسي نو دغه خلطه غوندې شی ده دا سیند ته ورداخلي داسې حیوان دې ته ورداخل سه سر یې غوټه کوي نو دا تاکوتسوبو داسې یو وسیله ده د دغه حیوان د نیولو یعنی د هغه زمونږ او ستاسې د کوزې غوندې ده که نه نو کوزه چې ده کوزې داسې دي که نه داسې دي وړکه عنق لري لویه قاعده لري که نه نو د همدې لپاره دې ته تاکوتسوبو سندروم وایي چې شکل د بوتین داسې کیږي نو دلته بیا هماغه مشکل ده چې الویوتي ابستراکشن دینامیک الویوتي ابستراکشن رامنځته کیږي دا برخې کانتراکشنونه قوي دي دلته ضعیفه دي داسې دې سره نږدې سي دلته سرعت زیاتېږي سرعت چې زیات سه انټیرولیفټي د مایترال کشوي ځان پسې مایترال ریګورټیشن رامنځته کیږي دلته اوت فلو تراکټ ابستراکشن قوي کیږي په انفارکشن مریضانو کې هم سیستول خرابېږي هم دیاستول خرابېږي اول ورځو کې چې مریض راسي په اول ساعتو کې چې راسي نو مریض د سټرس حالت لاندې ده خوله یې کړې ده مایات یې ضایع کړي دي صحیح ده نو ډېر نارامه ده بیا چې بستر شي هلته کیدای شي چې مریض ته مایات ورکول شي کیدای شي چې دیوریټیک ته ورته ورکړي صحیح کیدای شي چې سین بیتور ورته ورکړي نو نایتریت ورته ورکړي نو په دغه اول ورځو کې تر هغو د مریض تداوي عیارېږي مریض یو ساعت سره راسي مریض ارزیابي کوي مریض د ګریډ 1 دیاستولیک ډسفنکشن یو 2 ساعته پس راځي مریض په دریم ګریډ دیاستولیک ډسفنکشن کې صحیح ته ډاکټر ته وایي چې مریض د دریم ګریډ دیاستولیک ډسفنکشن ته تللی راځه چې وی ګورو یو ساعت نیم ساعت پس راځي مریض د بیرته په اول ګریډ دیاستولیک ډسفنکشن کې صحیح مریض یو دیوریټیک واخیسته فرساماید یو شی واخیسته که نه نو دا اول ورځ کې یا دویم ورځ کې تر هغو چې د مریض دغه دوا عیارېږي تر هغو چې د مریض دغه مایات عیارېږي نو هلته تداوی کې زر تغییرات راځي په اول ورځو کې نو دلته مختلف تغییرات راځي یو ساعت راځي مریض دریم ګریډ کې ده وروسته چې راسي اول ګریډ کې ده ډاکټر درته وایي چې دروغ دی ویلی ده دریم ګریډ نه ده د اول ګریډ ده صحیح نو دلته تغییرات ډېر دي هیمودینامیک د مریض ډېر زر تغییر حالت کې ده نو دا ارزښت نه لري چې په اوله ورځ کې د په کوم ګریډ کې ده اول د دویم د دریم د په کوم حالت کې ده کله چې د مریض تداوی نظم واخلي په خپل نظم ولاړه شي او مریض لږ سټیبل شي بیا چې په کوم ګریډ کې پاتې کېږي بیا هغه مهمه ده چې مریض کله ډسچارج کوي په هغې وخت کې دی په کوم ګریډ کې پاتې شه که په اول ګریډ کې پاتې شه خو د دې مریض انظار ښه دي صحیح که مریض په دریم ګریډ کې دوامداره پاتې شه دې مریض انظار بیا خراب دي صحیح نو دا دیاستولیک ډسفنکشن هغه تغییرات دي مثلا د مریض کې ګوره یو ځلې اول ګریډ کې د بیا دویم ګریډ کې د بیا په دریم ګریډ کې بیا په اول ګریډ ته راځي که نه اول ورځو کې تغییرات مختلف راځي نو کوم مریضان ته موږ ډېر رسک سره مواجه دي سیستالیک ډسفنکشن چې څومره ډېرې هغومره د مریض رسک ډېر ده یو مریض د اجکشن فرکشن 40 کې ده یو په 10 کې ده صحیح نو د دې 10 والاو به انظار ډېر خراب وي لیف انتریکل والیوم څومره چې بوتن ډېر لوی هغومره به د مریض انظار خراب وي حجم به ډېر پکې انظار به خراب وي کورونري ارتري ډیزیز چې څومره ډېرې مثلا موږ تاسو ویلې چې هغه مریضان چې والموشن سکور انډکس د 1.9 ډېرې د هغو انظار خراب دي صحیح
مایترال ریګارډ یو مریض د مایلډ ریګارډ لري یو د سیویر ریګارډ لري صحیح او په دې باندې تفریق کیږي چې کوم انظار دیاستولیک فنکشن کې مثلا یو مریض په دریم ګریډ دیاستولیک فنکشن کې دغه انظار ډیر خراب دي نظر هغه ته د دویم دریم کې او هارت فیلر په دې مریضانو کې اکثرا معمولی نو ډیر رامسته کیږي که هارت فیلر ته مریض ولاړ نو د مریض انظار خرابېږي نو که چیرې په انفارکشن باندې وخت ډیر تیسي په نیکروز حالت کې بیا هغه قسمت کې فیبروز رامسته کیږي فیبروز نسج ده ایکوجینیک ده نازک ده اکینیتیک ده دا چې نسج هم ولیده نو دا سکار ده فیبروز ده دا هماغه مخکینی خبرې دي چې ایجکشن فراکشن د 40 نه کم شي وال موشن سکور انډکس د 1.1 کم شي ډیسلریشن ټایم د 1.40 نه کم شي یعنی دریم ګریډ دیاستولیک ډیسفنکشن ده صحیح ده لیف ventricle دایلیسی لیفت اتریوم دایلیسی مایترال ریګورجیټیشن په سیویر حالت کې او ابنارمل سټریس ټیسټ په یکو کې مثلا مریض ته د ریواسکولرایزیشن وکړو یو هفته تیر کړل د انفارکشن مریضانو ته موږ تاسو سب ماکسیمل ټیسټ کوو کنه چې کله رخصت وسی د فزیکی فعالیت توانمندي لري کې نه لري صحیح نو په ماکسیمل سټریس ټیسټ کې څه ده هلته 200 نه د مریض سن منفي کوو مثلا 50 کلن ده ټارګټ هارت ریټ د منګو تاسو 120 کیږي صحیح 50 کال عمر ده 200 نه 50 منفي کې 120 مریض تر هغه غله وسی ټارګټ هارت ریټ ته ورسیږي 120 ته ورسیږي صحیح سب ماکسیمل ټیسټ کې څه ده د رینج 180 ده 180 نه سن منفي کوو مثلا که سړی 50 کلن یا ماغه 50 کلن د 180 نه منفي کې د منګو تاسو ټارګټ هارت ریټ 110 ده مریض انفارکشن تیر کړي یو هفته په تیر شوی د دې ته سب ماکسیمل ټیسټ ده کنه نو 110 نه ور پورته کوي هغه ماکسیمل ته خو نه راسي کنه که په دې کې مریض اعراض پیدا کړل چې سپینه پیدا کړ د سپینه پیدا کړ د دې مریض انظار خراب دي دا سب ماکسیمل ټیسټ کې صحیح څه کله مریض رخصت وو مونږ تاسو نور اخري درس د مونږ تاسو هغه کورونري انومالي ده کورونري انومالي زخت ډیری دي دا لیست ستاسو ګوري دا شنه خطو باندې لیکل شوی ده دا ټول انومالیګان دي چې په کورونري ارتری کې رامنځته کیږي صحیح نو دا به بیا ځان سره ولولي زیاتره انومالیګان د کورونري ارتری سي دي نو دا ټول انومالیګان ولدا تر اوسه پورې صحیح دا څو سلاید دا یو په یو باندې انومالیګان دي د کورونري ارتری نو عموم شکل باندې څو شکل کورونري ارتری انومالیګان دي یو دا دسه دغه ساحې نسه کورونري ارتری منشأ اخیستی ده مخی ارزانی مقطع رسم کو استرس تست وکړه ماکسیمم او استرس تست وو هغه انفارکشن کې لیکلي کنه وای دوی ته سب ماکسیمل استرس تست ورکوي کنه اس سبزی او بالکل یو کورونري ارتری راځي دلته د لیفت کورونري ساینس نه شروع کیږي او یو کورونري ارتری راځي د رائټ کورونري ساینس نه شروع کیږي صحیح کیدې چې په دغه منشأ کې فرق دا راسي د دیج نه شروع کی صحیح یا دا لرسي دیج نه شروع کی دا راسي دیج نه شروع کی دا راسي د دیج نه شروع کی فهم د خپل اورته کې کېدې شي یو بل برخه نه شروع کی یا دا سي یو د کورونري ارتری نه راسي د پولمونري ارتری نه شروع کی یا سرکمفلکس یا انتیرو ډیسندینګ یا لیفت مین کورونري ارتری یا رائټ کورونري ارتری راسي د پولمونري ارتری نه شروع کی بيخي د بل ځای نه شروع کی د پولمونري ارتری نه نو د پولمونري ارتری نه کې د سي دیج نه شروع کی د لیفت رائټ برانچونه شروع کی کنه په منشأ کې مشکل انومالي یو بل ځای نه شروع کی غیر معمول ځای نه شروع کی کنه او بل دا د سیر د فرق لري هغه نورمال شکل باندې سه کوم کورونري ارتری راغلی دا سه
راتاو شوی دلته رایټ کورونري داسې راغلی ده دغه سیر کې فرق خو بله خواته تللی صحیح دا شیان موږ او تاسو ته دومره ډېر په درد نه لګېږي دا زیاتره جراحي وخت کې دغه کېږي او اکثریت انومالیګانې د کورونري ارتریس دي هغه په انجیوګرافي کې ډېر تشخیصېږي په ایکو کې موږ تاسو دا کورونري ارتري خپله تعقیبولی نه شو تر اخره پورې چې کومه خوا نه شروع شوی ده کومه خواته تللی یو مثلا دلته که یو اب نارمل فلو ګورو دلته اب نارمل فلو ګورو چې داسې ځي او هغې خوا نه هم داسې وینه را روانه ده نو دا به ووایو چې دلته یو شریان ده دلته منشأ اخیستې کیدای شي چې کورونري ارتري نو هلته په لیف انتریکل کې ګورو چې کوم قسمت موشن ښه نه ده که د انتیرور موشن ښه نه وي وبه وایي چې لیفت انتیرور ډسنډینګ ارتري د دې نه منشأ اخیستې که لیفت ventricle inferior wall خراب وي رایټ ventricle خراب وي وایي بس رایټ کورونري راغلی دی چې منشأ دا خو یو احتمال ده که نه نو په اصل کې په انجیوګرافي کې بیا تشخیصېږي انټراواسکولر الټراساوند لپاره مخکې ویډیو موږ تاسو وکتله د انټراواسکولر الټراساوند لپاره هغه کله چې کورونري ارتري بایپاس کېږي یا سټنټ ورته اچول کېږي انجیوپلاسټي ورته کېږي مثلا دلته یو رایټ کورونري ارتري ده دغه جې کې تضایق لري دلته موږ سټنټ واچوو اول خو دغه مخکې له دې نه چې سټنټ واچوي دا ساحه کولی شي په انټراواسکولر الټراساوند دلته کتیتر را داخل کړي دغه ساحه وګورئ چې څومره ساحه تضایق لري سټنټ څومره اندازه ورته واچوي مخکې له سټنټ کېښودلو نه نو بیا چې سټنټ واچوو مثلا دلته د سټنټ واچوو دا ساحه د خلاصه کړله بیا کتیتر را داخلوي ګورئ چې دغه سټنټ په ځای لګېدلی ده که نه ده لګېدلی صحیح ښه تثبیت شوی ده که نه ده تثبیت شوی دا ساحه ګوري او دا ځای ښه خلاصوی ده که نه ده خلاصوی نو انټرا واسکولر الټراساوند چې ده 3 نه تر 15 فرنچه ده 3.3 فرنچه 3.3 فرنچه 1 میلیمتر کېږي صحیح نو 1 میلیمتر تقریبا تر نږدې 2 میلیمتر پورې قطر لري 0 نه تر 40 میګاهرڅه پورې د دې فریکونسي ده درست نو اتیروسکلیروټیک پلاکونه په داخل د یاوې کې ډېر ښه ښکارېږي په دې کې اوس مثلا دا کتیتر دلته داخل شوی ده دلته ګورئ دغه ساحه چې ده د اتیروسکلیروټیک پلاک ده صحیح یا مثلا دلته هم سټنټ اچولی ده د ایکوجینیک ټکي چې ښکارېږي دغه سټنټ داسې موږ دلته اچولی ده نو انټراواسکولر الټراساوند اکثرا په تحقیقاتي مرکزو کې هغه ډیر دي خو اوس تاکید په دې کېږي چې تاسې کله انجیوګرافي وکړله انجیوپلاسټي م وکړله شریان هم خلاص کړه انټراواسکولر الټراساوند وکړئ ځان مطمئن کړئ چې شریان خلاص شوی ده بعد له هغې نه پروسیجر ختم کړئ صحیح نو هغسې ډېر پیسه داره ملکونه دي هغوی اکثرا د هر پروسیجر نه وروسته یې کوي داسې ډېر غریب وطنونه دي لکه د پاکستان او هندوستان او دا ځایو کې نو دلته په 100 مریضانو کې کېدای شي یو مریض ته انټراواسکولر الټراساوند وکړي نظر اقتصاد ته په دې اضافي پیسې چارج کېږي په مریض باندې او دا انټراواسکولر الټراساوند ډسپازیبل نه دي دا کتیترونه دا کتیترونه تعقیم کېږي بیا بل مریض ته اچول کېږي دا و د انفارکشن او د اسکیمي درسونه